السلام علیکم. نن زه راغلی یم دلته کې د یونیورسټي کوم پل تاڼې سره نږدې. نو دلته چې اختر چټیان زه راغلی وم، چټیان یې مناول. نن په بیګا د شپې نه باران روان و، د شپې نه نو ښه ډېر باران وشو. بیا دلته زه رالم، نن دا باران ودرېدو، ما یې زه شله شان چکر ووهم. نو دا راغلم تاسې دا زه یې ښیم، دا مخامخ هغه رایل فیملی پارک دی دا نه. په دې کې د اختر د میلې اوس پور روان دي، چونکې لانګ ویکینډ دی، چټیان هم دي، نو خلک لا په میلو کې ګرځي. دا مخامخ وګوره څونه خپل نظاره، دا غرونه دي، غرونو سره مخامخ دا وریځې ګرځي کوز شوي دي، او باران ښه ډېر وشو. د سوات تحصیل تاسو وینئ چې کوم په تاڼې باندې تېرېږي، ټول د اوبو خړې شوي دي. او د اوبو مین خړېدو وجه چې کوم ده نو هغه دا ده چې لکه دلته کې دا بارانونه وشو، د باران په وجه باندې د سیند د اوبو بیا خړې شي. ډېر ښکلې نظاره ده او ډېر ښکلې ویو دی. ماښام مازدیګر ټایم د 6 بجې ټایم تقریبا. تاسو یې دا وریځي دا مخامخ چې کوم دی، دا غر د پاسه چې کوم دا حدبندي ښکاري، دا د یونیورسټي اف ملکنډ ایریا ده، د غر د پاسه. او هغه مخامخ یونیورسټي اف ملکنډ دی. دا دا مخامخ غر د پاسه تاسو یې دا بوس سیګنل بوستر هم دونه لګولی دی، ورسره د حدبندي هم راغلی د غر ده. دا ټول د ملکنډ یونیورسټۍ حدود دي. ملکنډ یونیورسټۍ ماشاءالله ډېر په ښکلې لوکیشن باندې ده. نو دلته کې چې اکثر موږ راشو ملګرو کله کله، نو اکثر یې سیند په غاړه روز کینو دلته کې. هغه مخامخ په دې خلکو پټو کې غنم کرلی دي، میاشتې مخکې به دا غنم هم تیار شي. او هغه مخامخ پټو کې دا زنګ یو ملګری دی، نو هغو ګاډی پکې ودرولی دی مخامخ. دا د هغو د ګاډي خاص سپیشل پهچان دی چې زیړ رنګ کې دی، په پوره تاڼه کې داسې یو ګاډی دی. نو چې هغه کله موږ راشو موږ پسې ګرځو په هغه ملګري پسې. خلک راوتي چکرونه. دا د یونیورسټۍ دا پل دی، دا تقریبا 2-3 کاله وشو چې دا خراب شوی دی. او دلته کې مختلف MP زمینې ځالو خو چا ورته پروسو کار پې هغه شان کار نه شو چې څنګه دې منفع کار و. اوس پته نه کېږي والله اعلم څه وجوهات دي شاته. خو که دا پل جوړ شو نو د دې پل سره به دا فایده وي چې دا پل به موږ سره کم از کم زنګ د تاڼه کله چې کوم دا مخامخ دا مال هم راغلی دی، سامان وغیره. په مې به چې کېدای شي دا روجو پوجو باندې پرې باندې کار ولاړ وي. نو که دا پل جوړ شو دې به دا فایده وي چې زنګ د تاڼې کلي نه او د چکدرې چې سپیشل تاڼه او تاڼې کله چې کوم کسان راځي یونیورسټۍ د سبق لپاره، نو ودین هارډلي 10 to 15 منټس کې پیدل هغه دلته یونیورسټۍ ته راسي. دا مخامخ د یونیورسټۍ ګیټ تاسو وینئ، دا د یونیورسټۍ ګیټ دی. نو هغو ته به ډېر غټ سهولت شي، فایده شي. دا پل مخکې ټیک ټیک هم و، خو دا بیا سیلابونه او بارانونه پېښ شو، نو د هغې نه پس دا بیا دا پل خراب شو. دا مخامخ ټول تاڼه ده، دا چې ښکاري غر کې.
مونږ چې کله وړو کې مونږ راتول ته کې کلی درو دې سین په کاڼو مونږ په دې طرفونو کې مونږ کې ناستو اوس دا خلکو ازمن کې خرڅ کړي او چا پکې دغه وکړلو دلته پارکونه جوړ شول د سیند غاړه ټول بند شول اوس بل دلته کې چې کوم یو غټ ضرورت پکار دی په دې علاقې باندې زما په خیال نو هغه دا ضرورت پکار دی چې دلته کې د زنانو تحقیق لپاره بالکل ځای نشته دی نو دلته کې کورونه بالکل ځانګړي چې د چکر نشي راوتلی لکه اوس تاسو لاړ شئ اټک سایډ ته یا مطلب دا نو خار سایډ ته نو هلته به د سیند په غاړه باندې زنانو پر خپل ځای وي فیملي لپاره نو څوک ځان سره فیملي داسې په اسان نشي راوستی که نه نو که دا دلته کې دې د خلک لږ سوچ وکړي زموږ د کلي د خلکو او دلته زنانو لپاره مطلب دا خپل یو ریفریشمنټ ایریا وي نو ښه به کم از کم هغه غریبان هم د کورونو راوتي شي او دا ښه سین انجوی کولی شي هغو او ټوریزم زموږ په علاقو کې ښه ډېر زیات دی خو حکومت هغه شان توجه ورکوي نه زیات توجه خلک د مري ابټاباد دې ځایونو ورکوي خو د مري ابټاباد نه زیات بیوټي دلته کې ده ابټاباد سایډ ته دونه سیندونه اوبه نشته دی خو ځنګلات ډېر زیات دي او دلته کې سیند هم دی ځنګل هم دی او په دې چې پلانټیشن ډرایو وشي نو ښه به وي د هغې سره به کم از کم دا د دې علاقې دا چې کوم پخوانی حسن و هغه برقرار پاتې شي بل پکې غټ المیت دا هم ده چې خلکو ځای په ځای د پټو ځمکې خرڅې کړې او په دې باندې سوسایټیانې آباد شولې نو دا زرعي ځمکې ورو کمیږي په دې وجه باندې نو ما یې وړوکی ویلاګ جوړ کړو امید دی ستاسو به دا ویلاګ خوښ شوي نو که خوښ شوي نو زما ویډیو بیا شیر کړئ او چینل مې سبسکرایب کړئ ډېره مننه ټولو کتو لپاره